نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم زما د وی ورسکتونکو ناظرینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ به نن ویډیو په دې باره کې وي چې کله یو بنده اودس وکړي او د اودس نه وروسته داسې الفاظ دي چې په هغې په باره کې جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې دغه الفاظ چا ولوستلو نو الله رب العالمین به ورته د جنت اته واړه دروازې څخه دا کولاو کړي. د دې حدیث نه دا پته ولګېده چې رب العالمین ډېر زیات مهربانه ذات دی، ځکه چې په معمولي عمل باندې الله رب العالمین څه کوي، بنده له جنت ورکوي. نو پته ولګېده د الله رب العالمین مهرباني د دې حدیث نه څه شو ثابته شوه. او دا کوم الفاظ دي ځا یادول پکار دي چې یاره کله هر یو مسلمان چې اودس وکړي یو خو دا ده چې ګوره الله رب العالمین چې کله یو بنده اودس کوي انشاءالله تعالی د اودس متعلق به خبره کوو چې په کومه طریقه باندې اودس کول پکار دي. چې کله یو بنده اودس وکړي په صحیح طریقه باندې اودس وکړي یعنې مطلب دا چې په اندامونو کې وچ ځای پرېنږدي، مخ په صحیح طریقه باندې وینځي، مټې او خپې په صحیح طریقه باندې وینځي او د هغې نه وروسته دغه الفاظ وایي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او په دې کې دا ګواهي ده چې د دې معنی دا ده چې اشهد ان لا اله الا الله، زه ګواهي کوم چې نشته معبود د بندګۍ مګر دغه یو الله تعالی دی، وحده لا شریک له چې هغه یوازې دی، د هغه دپاره شریک نشته، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، او زه ګواهي کوم په دې خبر باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بنده دی او رسول دی. او د دې سره په یو حدیث کې بل دعا هم راغله مختصرا اللهم اجعلني من التوابین وجعلني من المتطهرین. د دې معنی دا ده چې الله رب العالمین ته ما وګرځې د دې نه چې زه توبه ایستونکی شم، تا ته توبې وباسم او د دې نه مې وګرځوه چې زه د پاکو خلکو نه شم. نو پکار چې موږ د دې دعا اهتمام وکړو، موږ مسلمانان یو، موږ چې اودس کوو نو پکار چې په دې کې سنت چې کومه طریقې دي هغه څه کوو، په دې باندې عمل وکړو. په خپله پرې هم عمل کول پکار دی او تاسو له هم په دې باندې عمل کول پکار دي، ځکه چې موږ مسلمانان یو، موږ مؤمنان یو، موږ ایمان راوړی دی، موږ به دا دعوه کوو چې موږ د جناب محمد صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې باید چلیږو. نو چې کله موږ دا دعوه کړې ده نو بیا دغه دعاګانې یادول پکار دي. اول په دې کې لویه فایده دا ده چې الله رب العالمین د دې په وجه باندې تعالی د جنت اته واړه دروازې څخه دا کولاوی. دا دعا به یو پل بیا دوهراو کړو چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او بیا پسې بل دعا دا ده که څوک یاره وایي چې زه به دا یوه دعا وم، دا یوازې دې وایي، او که بله دعا ورسره شریکوي اللهم اجعلني من التوابین وجعلني من المتطهرین. نو پکار چې د دې دعا څه شي د دې اهتمام وکړی شي. نو دا هم زما د ویډیو دا پیغام ده، په خپله هم په دې باندې عمل وکړئ او نورو ملګرو